چې هغې نه نفي د ایمان جائز دی. نو د ترجمې بیان به داسې کوي: باب اذا لم يكن الاسلام على وجه الكمال بل كان بناؤه على الاستسلام الانقياد والخوف من الخطر فهو بمنزلة تنزيل الناقص منزلة المعلوم. دا د ایمان آخری کما درجه ده چې اړو ایمان ورته ویل کیدی نشي. لکه چې د الله څوک په حق کې خو ضعیف وي ته اړو دا دې ته څوک چې وایي د خلق عرف دا دی چې ناقص نه تعبیر په معدوم سره کوي. نو باب اذا لم يكن الاسلام على وجه الكمال بل كان بناؤه على الانقياد ظاهرا وبناؤه على الخوف من قتل المجاهدين اياه فهو ليس بإيمان وإن كان إيمانا لأنه ناقص جدا والناقص يعتبر بمنزلة المعدوم كما في هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإذا كان بناؤه على وجه الكمال فهو متحد مع الإسلام والإيمان كما في هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام. فدي ربو درو توجیحاتو کی دا بنی اسد کیو دا دی منافقان فرض کر خالد ایمان. حال دا چې دا منافقان نو خودی دعوت لوی مرتبه کوملا خدای ورته دا غلو مرتبه دا وی مکنه لا اساس بنا د اسلام ډیر ضعیف ولا د دې قرینه سره چې دا منافقان نو مؤمنانو هو کمزور هغه دا چې دلته ورپسې خدای پاک وایي ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما او لم کې دا فرق چې لم د پاره جهاد مطلقا وي او لما د پاره د نفي قریب الوقوع یعنی اوس خو نه ده کیدون کې لکه لم يركب الامير امير په سورلې نه دي سور شوی دکتا او لما يركب لما معنا لا سور شوی خو نه دي خسوريږي. نو لما دا قریب الحصول دا پار استعمالی نفی حالا وی متوقع الحصول فی قریب الزمان او لم دا پار دا جهل مطلق راوی. نو دلتا خدای ولما ویلوی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ستاسو لا ایمان ذرت پورا ندینا نوتے. نو دعوی دلوی مرتبو مکروه. نو بیان دا مراتب شو چې اعلی مرتبه دارا او ادنا دارا چې لا ایمان پورانی نه نوته لکه په دې آیات کې ذکر دی دعوه د لوی مرتبه کوله خو هغه ته منع کړه مکاوله ولما لا ایمان ستاسو دلته پورا نه دی نه نوته. نو اعلی مرتبه هغه چې په دې رستي آیات کې ده او ادنا هغه چې په ډومبي آیات کې ده. نو بیان د مراتب ایمان کول غواړي. اوس یو سوال دی چې ته وایې چې ایمان پکې خو ډېر کمزور و نو د هغې نه نفي د ایمان د دې وجې نه وشوه لکه تنزیل الناقص منزلة المعدوم. نو دلته چې خوف و استسلام ذکر دی وکان الاستسلام او الخوف من القتل ظاهری نفیات دا وجه دا ایمان لوڑیو دا خوف دا قتل نا دا ایمان خوڑو ایمان دینا آتو ایمان خودی خو کمزور ہے. دلتا خو استسلام مانا ظاهری نفیات مانل او خوف دا قتل دا مجاہدین دا خو ایمان ندی معتبر.
نو دوی وی خوف او استسلام کې درې درجې دي. اوله دا ده چې استسلام او د خوف د قتل نه ایمان راوړي خو زړه کې بغض وي ورسره، نو دا کافر دی قطعا. په خولې ووایي لا اله الا الله او په زړه کې نه مني. ځان کې ورته کلمه ووایه پرېږدم دی، طالبانو به ورته وایي نه بس موله خو کلمه نه وایه، داسې جاهل بچي وبې ویشته. نو اوله درجه هغه ده چې خوف د استسلام له وجې نه خو کلمه وایي خو زړه کې بغض وي، نو دا خو کافر دی یقینا. دویم هغه ده چې استسلام او انقیاد وکړي ظاهرا او د خوف د قتل له وجې نه کلمه وایي خو زړه کې بغض نه وي، په مرتبه د لا بشرط شی کې مرتبه د اطلاق کې وي، نه بغض وي نه حب وي، نو دا کافر دی. چې انقیاد باطنی پکې نه نو په ظاهري انقیاد باندې دی مسلمان نه دی. ټیک ته معصوم الدم خوشو خو مسلمان نه دی. دا دو درجه شاولا چې ظاهري انقیاد کې او بغض دی اسلام سره. دویم دا چې ظاهري انقیاد کې خو بغض نه خو حب نه، دام کافر. دریم هغه چې ظاهري انقیاد کې او معمولی اثر قبول کی د ایمان ولا پور اثر پکې نه راغله، دا غدرېمه درجه ده. دا عرب د دې درېمې درجې والو چې یاره د وجې نه ایمان نه وړ خرورو کېده چې یاره سوچ پکې کومه چې دا څنګه خبره وه. نو دلته مراد د خوف او د استسلام نه غدرېمه درجه ده چې د ایمان معمولی ذرات ورته داخلي او پورا لا اظهار یې نه کړی. دا عرب بني اسد د دغې ډلې نه و، ځکه خدای وایي ولما پورا ایمان لا ستاسو زړه ته نه دی ننوتی. خدا توجیحات یاد لرئ. حسن ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن ابي زهري قال اخبرنا عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص. حدیث لفظي معنا ته ګور به د دې صاحب خطاګانو ته د حضور اصلاح ته دریم یو سوال دی پکې. څلورم تطبیق دا حدیث مبارک دا باب سره. دا نور مسئلې د سبق سره تعلق نه لري. لفظي معنا ته ګوره. سعد بن ابي وقاص وایي سید الکائنات سمال غنیمت پر سره اعطا رحتم یو ډلې له ورک سعد وی زناستوما فترک رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا حضور مبارک پری خود یو سړی هو عجبهم الیا هغه ما ته ګرانو، یعنی زما په نظر کې هغه ښه سړی معلومېده. فقلت یا رسول الله ما قربان مالک عن فلان فلان کله دی ورنک جعیل ابن سراقه دمری. فوالله انی لا راه مؤمنا قسم دې ما ته مؤمن ښکاري. یعنی د خیالو چې دا ځکه حضور نه ورکړي چې هغه په نظر کې څه مشکوک شان دی، نو دې سفارش هم کوي او توثیق هم کوي او تسکیه هم کوي. اراه دی که وراه دی، که اراه صیغه د معلومه شي په معنا د علمو سره، او دا قسم او تاکید دا
قرینی د دې چې دا صيغه د معلوم د په معنا د عالمو ذکر رستو بیا وی ثم غلبني ما اعلم منه نو اراه په معنا د عالمه یو قرینه والله دی بل جواب کې لام دی بل ما علمت رست چې ورپسې ذکر شارحین وی دا لا اوراه وی اوراه چې صيغه د مجهول شي په معنا د اظنو تپی گمان کوم د مؤمن او دا قسم او لام د تاکید چې ذکر دی نو د تحقق د ځن د پاره چې دا ځن یقینا موجود دی یو مظنون یو ځن خو موجود دی یقینا او مظنون کې شک دی نو انی لاراه مؤمنا انی لعالمه مؤمنا ما ته مؤمن خکاری فقال او مسلما حضور وی او مسلما حافظ بدر الدین عینی وی دا او دو کلمې دی یو حمزه د استفهام دی یو واو د عاطفه دی حمزه د استفهام کہ بدا تقدیر مباسیہ تقول له مؤمنا وهو مسلم جملہ با مقدر روباس تدت مؤمن میں او حال دا چې دی مسلم دی اتقول له مؤمنا وهو مسلم او مسلما خو په دې تقدیر مسلمون مرفوع پکارو نه منصوب مسلم پر روایت کې دا مرفوع ذکر دویمه توجیه د حافظ بدر الدین ابن حجر دا او دا او په معنا دا بل سره ده او دا او یو حرف ده بنوی یعنی اتق اوراه لمؤمنا بل مسلما مسلم موایا مؤمن موایا نو حضور د مؤمن د لفظ د منع که د مسلم ورته جائز بل او په معنا د بل سره بل د پاره د اعتراض درېمه توجیه چې دا او د تردید د پاره ده انی لوراه مؤمنا او مسلما یعنی دا ور سره وایا چې انی لوراه مؤمنا او مسلما دا لفظ وایا په دې لومبو دو توجیه کې د یو لفظ اجازت ده چې مسلم وایا مؤمن وایا او په دې درېمه توجیه کې د دوه اجازت شو په طریقه د تردید سره مؤمنان وایا او مسلمان وایا انی لاراه مؤمنا او مسلما نو حافظ بدر الدین عینی دا آواز حمزه د استفهام او عاطفه اتقول له مؤمنا وهو مسلم او حافظ ابن حجر وی دا او دا پارا دا ازرام دا فمانا دا بل سر یا او دا پارا تردید دا دوار اجازت ورطوک و پر طریقه دا تردید بین الامرین سقف وی زه چپ شم ثم غلبني ما علم منه حضور هغه تقسیم کوي غالب شو په ما هغه خبره چې د په باره کې ما ته معلومه وه چې دا خو ډېر مخلص سړی دی او حضور پاک نه ورکوي نو دا نه ورکولې علامه د دې وګڼله چې دی د حضور په نظر کې مبغوض دی یا ناقص دی یا منافق دی نو دې توثیق او تزکیه د خپل جانب نه کوي نو چې بیا ما ووې فعدت لمقالتي ما خبر بیا وکړه یعنی ما لك یا رسول الله فلان فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم
بیا دوباره راته ووایي بیا په درېیم ځل مسلم کې راځي موکې راکړه په دې ځای وواله آخر تعالی یا سعدو ما سره جنګ کې او بیا وایي انی لأعطي الرجل وغیره احب الی منه زه کله یو سړي له ورکم او خو هغه چې چاله مې نه ورکړی هغه ماته زیات ګران وي دې زه له ورکوم ځکه خشیة ان یکبه الله فی النار ما سره دا یری چې دې خدای دوزخ ته ونه غورځوي کبه کې چې هغه کې ثلاثي کې نو متعدي دی او چې هغې کې ثلاثي مزید فی کې نو بیا لازمي ګرځي کبه بل سړی وغورځو او اکبه په خپله وغورځي افمن یمشي مکبا علی وجهه اهدی دا ناشنا باب چې کمې نو زیاتېږي او چې زیاتې کې نو کمیږي چې ثلاثي مجرد کې نو متعدي دی او چې ثلاثي مزید فی کې نو لازمي دی کنی عکس خدا عکس وي چې ثلاثي اکثر لازمي لکه کرمه او ثلاثي مزید فی چې حمزه په داخل کې اکرمه شي متعدي شي لکه علمه په خپل زده کول او علمه بل تقود نو دلته کب عکس دی کب متعدي دی او کب لازمي دی وی ما سره دا یاره چې دل ورنکم چې دی خدای دوزخ ته ونه غورځوي د سعد او د حضور د کلام خلاصه سره وته سعد سوی او حضور ورته سوی د سعد دی کلام کې دوه خطاګانې راغلې یو لفظي خطا ده بله معنوي خطا ده لفظي دا خطا ده چې په یو سړي د مؤمن قطعا حکم ملګاوه مسلم وایا ځکه د ایمان تعلق د زړه سره د هغې خو چاته پته نه لګي او د اسلام تعلق د ظاهر سره دی نو ته ګوی په ظاهر کوه د داړو دې ته خیال نشو د مؤمنان وای حضور ورته مسلمان وای نو د داول اصلاح د خطا لفظي کوي او د دور ته خیال نه دویمې خطا معنوي کوله معنوي خطا اداره چې دوی جوړې د ورکول علامه د حب د مصطفی د په نظر د مصطفی کې او دا نه ورکول علامه د بغض د مصطفی د په نظر د مصطفی کې نو دا چې چاله ورکړل دا خو بیکار خلق دي خو دا ورکول جوړې علامه د دې ده چې دا ښکلي خلق دي د حضور په نظر کې او دا چې چاله ورنکړه دا خو ډېر ښه سړی دی او دا نه ورکول جوړې علامه د دې ده چې د حضور په نظر کې مبغوض دی یا خوښ نه دی نو حضور د دې اصلاح وکړه د ده بنیادي سوال ده چې زه کله چې چاله ورکوم هغه راته خوښ ني او چې چاله نه ورکوم هغه راته زیات خوښ وي ځکه چې چاله ورکوم هغه باندې مې دا یری که ورنکم ایمان پرېږدي او دا چې چاله ورنکم په ده مې دومره یقین دی که ورنکړم هم د ایمان کې تردد نه راځي خپل خلک رستو کوي په البت خلک رستو کوي وي خیر دا پردي خلک ته چې بېغمه کېږي نو اصلاح لفظي په ړومبي لفظ کې حضور پاک وکړه مؤمنان مو وایه مسلمان مو وایه نو دا مونږ ټول لپاره یو دغه شو چې چا باندې حکم لګی په عصب د ظاهر کوه دویم دا چې زما دا ورکول دلیل د محبت نه دی چې کني دا زما په نظر کې محبوب دی او دا نه ورکول دلیل من غیر محبت نه دی بلکې معامله بالعکس ده چاله چې ورکم هغه راته زیات محبوب نه زیم چې خراب نشي او دا چې چاله ورنکم دی راته محبوب وي د ده په ایمان مې یقین وي چې دی په دې خبرو څه پروا نه لري جعیل وی قسم دې زه د دې کلمه باندې دومره خوشحاله شم چې د ټول جهان نعمتونه یې راکړی وي زه به دومره خوشحاله شوی نه وی لکه حضور چې دا زما په حق کې ووایي ځکه چې د هغه په نظر کې محبوب شوم خو دا محبوبیت عند الله
که دنیا ټول سی را کړی وي دومره خوشحاله شوی به نوم لکه داسې. اوس د طالبانو یو سوال یو سوال دی بس مختصر دی چې دا جعیل خو د سید الکائنات په نظر کې محبوب شو. نو حضور مبارک دا صحابي ولې منع کوي چې مؤمن ورته مه وایه مسلم ورته وایه؟ دی خو د حضور په نظر کې محبوب هم دی او مؤمن هم دی او مسلم هم دی. نو بیا ولې ساعت منع کوي د اطلاق د مؤمنان نه په ده چې مؤمنان مه وایه مسلمان وایه؟ او دی خو مؤمن هم دی که نه، ځکه محبوب د حضور پاک. بیا ولې منع کو چې مؤمن مه وایه؟ نو علما وایي د حضور مبارک یو اصلاح عام مقصود دی. کله به ته وایي دا عادت بدې شي، په خلقو باندې به حکمونه لګې، په دې موقع کې به خو به د حکم صحیح وي، خو نورو ځایونو کې به د صحیح نه وي. همیشه حکم په حسب د ظاهر کوه، مه په حسب د باطن. نو په دې خصوص د مادې کې خو صحیح دی، خو بیا به دا عادت جوړ شي. نو دې ته اصلاح وایي عام. او کله مورد د حدیث خارج وي د حکم د حدیث نه، دا یو قاعده ده. یو دو مثال درته ښیم چې بس حضرت عایشه مسلم کې به راشي، یو د انصارو ماشوم وفات شو، نو حضور پاک کور ته راغی، نو دا وایي توبه له سور من عصافیر الجنه، ډېر مبارک خوش قسمت دی د جنت مرغۍ ده. نو حضور پاک ورته نه او غیر ذلک یا عایشه تو داسې مه وایه. کنه د مسلمان صحابي اولاد یقینا جنتی دی، وی آینده داسې وایه حکم په غیب مو کوه. دیم ترمذی کې به راشي حضور مبارک ملاستو او بیا پاسې د مانځه ته حضور ابن عباس ورته ویل صاحب ته خود ودشي وویل، ورته انما النوم علی من نام مستجان، خوب او دست هغه چا ماتېږي چې مستجان وي. کنه د حضور خوب ناقص نو که مستجان و که په فراش و که په هر څنګه، خو حضور مبارک یو قاعده عام ورته وښودله. نو کله سبب د ورود د حدیث خارج وي د حکم د حدیث نه، دې قاعدې ته ورته بیا زه اشاره کوم په مسله د ثبوت د نسب. صلی الله مناسبت په دې کې دی چې آیات کې دا راغلي وو چې آمنا مو وایه، اسلمنا وایه، عربو. دلته حضور مبارک سعد ابن ابي وقاص ته څه وایي؟ مؤمنان مو وایه، څه وایه؟ مسلمان وایه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإفطار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. یو درې خبرو ته خیال لرئ په دې باب کې. اول دعوه د باب څه ده او مقصد یې په دې دعوه کې څه دی؟ دویم مناسبت یې د تیر باب او کتاب الایمان سره.
دریم شرح دا باب دا او وضاحت او معنا دا. خاوله خبره چې دعوه دا باب څه ده؟ دعوه دا باب دا چې د سلام قرول دا د ایمان حصه ده د اسلام. نو اسلام کې ډېرې شعبې دي، بیان د یو شعبې د شعب د اسلام ذکر کول غواړي چې شعبه د افشا د سلام د افشا معنا نشر اشاعت د السلام علیکم. دا عام شارحین وی ایو دوره می در تنورم ذکر کرده. بے مرے دا مولانا رشید احمد گنگوہی سے با کہ مقصود ترغیب دا مسلمان دے اختیارولو دا خصلت دا افشا دا سلام دا جو سلام قروا عذری مرے دا مولانا زکریا سے با کہ مقصود دفر توهم دا حسر دا ایمان و پپینزو ارکانو کی دا توهم ناشیو دا اول حدیث دا ابن عمر را کہ بنی الاسلام علی خمس ندی بابونو کی رضا خواهی کیا فاهم ارکان دا اسلامو دا اسلام پنورم شعبیشتا یو پا شعبو کی شعبہ دا نشر اشاعت دا اسلام دی ذکر کولو کے مقصد تا دے کہ افشا دا سلام دا اسلام سارا دی کدرے مقصد دے. اول خدا ثابتی چی اسلام مرکب دے اور اسلام و ایمان دا پنز مترادف دی چی اسلام مرکب شو دا دے خصالونا ایمان مرکب شو او ہر مرکب قابل دا زیادت و دا نقصان دی ایمان قابل دا زیادت و دا نقصان شو دا دو مقصود دی دا طول ابواب و مشترک مقاصد. بے مقصد دی ذکر کول کے اسلام ایمان مرکب دے رد متکلمین دے اور رد مرجعو دے اور رد جہمیو دے اور رد کرامیو دے سسوک ایمان بسیط گنی قابل دا زیادت او دا نقصان نوے یہ ایمان نم دا اقرار محض گنی یا ایمان نم دا معرفت گنی ولو استراران لکا جہمیہ نو دے رد دا سلور و فرقو کئی دا متکلمینو دا مرجعو دا کرامیو او دا جہمیو. متکلمین چونکہ منگا اہل سنت گنو ناغی داویلی چی دا شعبی خود اسلام شوی آمونگ اسلام و ایمان مترادف نوائیو لازم ملزمی ہوئیو
دینا خو ترکیب د اسلام ثابتېږي او هغه امر اتفاقي دی او زمونږ جګړه په ایمان کې ده. خو بنا د استدلال د امام بخاري په دې دی چې ایمان او اسلام مترادف دي. دا لومبی مقصد شو. دویم مقصد پکې دا دی چې ایمان کې څنګه فرائض داخل دي، ایمان کې مستحبات او آداب هم داخل دي. اقامت د صلات، ایتاء د زکات، کلمه د شهادت، صوم او حج دا خو د جنس د فرائض نه دي. او نشر اشاعت د اسلام دا د جنس د مندوبات او د مستحبات نه دي. نو چې څنګه ایمان کې فرائض داخل دي، نو ایمان کې مندوبات او سنن او مستحبات هم داخل دي. دا دویم مقصد شو. دریم مقصد پکې اشاره دا وجه د تثبیت اسلام ته په اسلام. اسلام ته ځکه اسلام وایي چې دا اعطا د سلامتیا د غیر ته. خدای ته سلامتیا ورکول مطلب دا چې خدای پاک د خپل تکذیب نه وساتي. مسلمان ته دا چې هغې ته ایذا ونه رسوي. اسلام ته ځکه اسلام وایي چې دې کې اعطا د سلامتیا او د مسلم نوم هم د سلام نه راغستی شوی د سلامتیا. دا معنا په السلام علیکم کې ادا کیږي. اسلام ته ځکه اسلام وایي چې دا اعطا د سلامتیا د غیر ته. دا لومبی خبره شو، لومبی بحث شو. دویم مناسبت تیر باب سره سره نو تیر باب کې دو باب اذا لم يكن اسلام على الحقیقه، هغه کې بیان د اسلام شرعي او د غیر شرعي ذکر شو. او بیان د اسلام مرضی عنه و غیر مرضی عنه. او بیان د اسلام چې معتد به دی په دنیا کې فقط، او معتد به دی په دنیا او په آخرت دواړو کې. او بیان د دی باب کې یو شعبه د شعبو د اسلام شرعي ذکر کول غواړي چې کوم اسلام شرعي مخکې ذکر شعبه د افشاء د سلام او شعبه د
इस्लाम मर्जी अनहु इंदल्लाह जिक्र गए। और शोबत आगे इस्लाम चे मोतद बिही पर दुनिया पर आखिरत वाणों के नाफे दे। और शोबत आगे इस्लाम चे आला मरातिब दे इस्लाम के दाखिला कम इस्लाम आला मरतबा लरी चिकम की इफ्शा दा सलाम दीर हुई। नो बयान दे और शोबे द शुअब द इस्लामी मर्जियान हो, इस्लामी शरई, इस्लामी मुतद बिही और द आला मरतबे द ईमान जिक्र कोल गवार और किताबुल ईमान सरे मुनासबत पदे किशो चे इस्लाम शोबे लरी और इस्लाम और ईमान दद पनी जियोदिन ईमानम शोबे लरी और चिकम सीजो शुआबी अगमरा कभी और काबिल द जियादत और द नुकसान न इस्लाम मरकब शो काबिल द जियादत और द नुकसान और दादो दावी मुश्तरकी टोला अब्वाब दादे खबर शो द्रेम खबर शरह द बाब तक गोरे द कलिमात था। बाब इफ्शा सलाम मिनल इस्लाम ते बाबुल लफज के द्री वजूह दे अराब दे। अवल बाबुल मरफू मुनव्वन मुक्तदा मुक़द्दर बसहादा बाबुन या बाबुन फी इफ्शा सलाम मुदा मुब्तदा का और दारुस्ते जुमले खबर का या बाब मजमूम दे मुनव्वन न दे बाब इफ्शा सलाम मिनल इस्लाम बाब इफ्शा सलाम मुजाफुल लेशु और मिनल इस्लाम पर तकदीर द मुताल्लक सर खबर शो बाब इफ्शा सलाम कायन मिनल इस्लाम या शुअबतुम मिनल इस्लाम या बाब मौकूफ दे महल इराब न ले बाब इफ्शा सलाम मिनल इस्लाम। इफ्शा से तो इफ्शा नश्र इशाअत तो अफशा इफ्शा माना सरगंदोल नश्र इशाअत द सलाम दाद ईमान सलाम नश्र इशाअत से तो हदीस के रहे अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ सलाम बाचा अच्छे पाचा अच्छे पेजने कने पेजने देर सहाबा किराम बाजार तसल पदे अरच सलामुन बखल कुवाज अलबत्ता दीन बाज सूरतुन मुस्तस्नारी फखरनी द नूर अहादीस व क़वाइद शरइया सर नूर लसूरतुन दे सलामुक ममनूअन अला मन सतस्माउ
ویا قصیده کې شامی ذکر کړی سلامک ممنوع علی من تسمع علی من ستسمع سی پکین سین لکه پردې ځوان خز ځان لمخې لراش سړی غسل کوي سړی بیت الخلا ته ناست دی سړی ډوډۍ ته ناست دی سړی اذان کوي سړی خطبې ته ناست دی سړی درس کوي نو دا نور له صورتونه دي چې هغه شریعت مستثنا کړي دي د نشر اشاعت د اسلام زه خو چې څوک نسوارې خوله کې سلام پې نه اچوم یا سګرټ کې سلام پې نه اچوم یا شطرنج ته راشي سلام پې نه اچوم یا گانے بجانے اوری سلام پہ ناش خود سلام اچوری شو کچھ جماعت تا خضوی اچھزان لیو چیزینا را روانے لیو پی سلام ناچی نو دا افشاء نور لس صورتون علاوہ سلام را غلده دا سلام میں درې معنا در تکړه وکړه تیاری مخکې تیر شو دا حدیث تیر شوی دی خو باب یې پې نه وي کېښود ځکه هلته شعبه د اطعام د طعام ذکر و او دلته شعبه د افشاء د سلام مخکې تیر شو دا باب افشاء السلام من الاسلام د دې استدلال په دې بنا دی چې دا من تبعیضي دی یا من بیاني دی نو افشاء د سلام عین اسلام دی که من بیاني کی او افشاء د سلام یو جز دی د اجزاء د اسلام نه که من تبعیضي کی او که من ابتدائی شی یا من سببی شی بے دعوانا ثابتی گی باب افشاء السلام من الاسلام افشاء دا سلام پیدا کی گی دا خصلت دا اسلام نا تی چاکی مسلمانی وی دی افشاء دا سلام کئی من ابتدائی شو یا من سببی کا افشاء دا سلام پا سبب دا اسلام راضی که من ابتدائی شی یا من سببی شی نو بے دعوه صراحتا نثابتی گی دعوی بنیاد پدې دی چې دا من تبعیضی دی یا من بیانی دی افشاء د سلام عین اسلام دی یا افشاء د سلام جز دی د اسلام وقال عمار دو دلیل د دې دعوی د پاره ذکر کړي یو حدیث موقوف على عمار ابن یاسر کلام یو حدیث مرفوع چې رستو په سند ذکر کړي او چونکی کتاب د پاره د بیان د حدیث مرفوع او د موقوف په ترجمه کې ذکر کی بلا سند او مرفوع په سند ذکر کی رستو قال عمار دا حدیث دا پاره سند نه ذکر کړ خو دې چې څومره موقوف او مقطوع ذکر کوي په تراجمو کې دا په صحیح سند ثابت دي د په نورو کتابونو کې نو د عمار کلام اول دلیل او کلام د رسول الله دیمه درجه کې ذکر کوي په حدثنا عمار سوکتے وقال عمار عمار بن یاسر د سابقین و اولین د اسلام دا غریب خاندانو عمار بن یاسر زوی او پلار او مور نومی سمیه ده او دا بخپلو نیکانو عذابور
دا به تړلیو اوال به پلرګو او پرسو حضور مبارک په مکه کې اوسې خلاصول نشو دوی په ورغه د مورته صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه صبر کړه مور اول شهید ده په اسلام کې حضرت سمیہ لوریانو خویندو لدغه نوم ده سمیہ ما خو نسیل دغه نوم خیر دا اول شهید په اسلام دا سی وړو تناسته وړي اخل خانک کې مکه مکرمه کې ابو جهل ظالم مرغ شاته پشقوزنی ولیو دا دو طرفه چاړسی او نبی کریم نومی ورتواش چاہتا کنزلو کا ایو سبحان اللہ چه شرق شو چوی والا دا خانگو پا میاس کی او چاڑی والا خیٹی تراو رسول اب پشقوزن پاغذه شیده شو په دې سخت ظلم شي دا کړه دال ته حق که مکه مکرمه ته لاړې یو دروازې نوم دی باب العمره نو چې هغې باندې داسې ځای شمال طرف یو موړه راځي نو هلته یو غر دی جبل ابي دلامه نو هغې سره یو داسې چاردیوالي ده هغې کې خاخه ده دا غر دی چې د دې په لمن کې به کافرانو جمدی لوریانې خاخول اوس هم پې زه ورغله هلته یو عالمو دعوت یې کړه دا کور ته چې تلو نو د مکه مکرمه کې نو حضرت سمیه ما چاته ویلې کې هغه شهیده نو حضرت سمیه په مکه مکرمه کې د جبل ابي دلامه په لمن کې خاخه دا اوله شهید او عمار ابن یاسر په جنگ صفین کې شهید شوی دی د حضرت علی صاحب سره دا به راشي کتاب المساجد کې ویح عمار تقتله الفئة الباغیه يدعونه الى النار ويدعوهم الى الجنه عمار بفئة باغیه وجنی دی به جنت تبلی و غیبه دوزخ تبلی و حضرت علی سراو دی مرگره حضرت عمار د 93 کالو په عمر کې شهید شوی نو چا به معاویه رضی الله عنه ته وویل چې حضور خدا ویلی دی چې عمار به فئه باغیه وجني او ستاسو قومونو دی اوج نو هغه وی نه دا وجلې علي صاحب دی ځکه هغه جنګ له راوسته بوډا سړی و نو که د جنګ له نه وی راوستی نه به شهید کېدی نو علي صاحب ته چا وویل نو هغه اوس موندل وی که په داسې وی نو بیا حضرت حمزه چا وجلی دی نبی کریم وجلی دی ځکه جنګ نه هغه بوتلی دی ویح عمار تقتله الفئة الباغیه یو ځل قضا کې حضور مبارک یو ځای ته اوبو ضرورت نو کوی ته دی ولېږه نو هلته چا برقه راوښکله دلته یې نه پرېښوه ده ویل څوک یې وی نه چې اوچته یې کړه خلاص یې کړو دا پاسه پکې نه چې راغی نبي کریم ورته ویل دا دې پېژنده دا څوک وی نه دا شیطان نو شیطان یې راباغوره عمار ابن یاسر وی ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان ثلاث خصال درې خصلت دي چې چا ځان کې پیدا کړي نو د ایمان ټول جمع
دا درې خصلت چې چا عقیده کې ټول خصال د ایمان دی. بظاهر خدا حدیث موقوف ته کلام د عمار ابن یاسر دا مرفوعا نقل شوی د نبی کریم نه، خو سند ضعیف دی. نو صحیح سندن موقوف راغلی دی نه مرفوع. خو د ډیرو محدثینو د دې کثرت مزاولې سره دوی ته یو نور خدای په زړه کې واچي چې دوی په معلومه چې دا حدیث موقوف دی که موقوف. نو هغوی وایي د دې حدیث دغه ته چې ګورو جامعیت او نافعیت، نو دا د جوامع د کلمو نه دی. نو بظاهره دا ده چې دا کلام د مصطفی دی. اواسم علماء وی وما اتا عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفوع على ما قال في المحصول نحو من اتا فحاكمه الرفع لقد اثبته. یو صحابی چې یو حدیث نقل کی خو چې درې شرط یې پکې. اول دا چې دا صحابی مبارک د اخذ د اسرائیلیاتو نه نه کړی. دویم دا چې مسله داسې چې هغه د حل د لغت سره تعلق نه لري. درېیمه دا چې مسله داسې چې هغه مما لا یدرک بالقیاس وي. نو د داسې موقوف حکم په حکم د مرفوع کی وي، یعنی اگر چې ناقل صحابی دی خو حکمن مرفوع دی. دا یاد لرخه بعض طالبان ما ته د یو مولا نوم وویل چې فلان کې دا وایي. د مولا خبره څه دلیل چې صحابي خبره دلیل نه دی. هغه صحابي حدیث په منزله د حدیث مرفوع او حجت وي چې صحابي اخذ د اسرائیلیاتو نه نه کړی. اخذ د اسرائیلیاتو نه چا کړی دی؟ ابو هریره کړی دی، حضرت انس کړی دی، ابن عباس کړی دی، عبدالله ابن عمرو ابن عاص کړی. دویم دا چې حدیث مما لا یدرک بالقیاس دی. دریم دا چې تعلق د حل د لغت سره نه لري. نو داسې حدیث حکم د مرفوع وي هغه حجت وي، او چې داسې نه وي نو کلام د صحابي مطلقا حجت نه دی. یو مجموعه د صحابه کرامو دی هغه حجت، او یو د یو شخص وینا حجت نه دی چې څو پورې دا درې شرطه پکې ني. نو د کابل مولا باجوړ مولا کلام حجت کې دي. انس صاحب ابو هريره دا مثالونه مرته هوغل. د باجوړ مولا کلام حجت ته او د کونړ مولا وای بخپل کار بدګماني په مکه ځکه بدګماني خنه خو کلام استاده پاره دلیل نه دی. نو د دې حدیث مبارک نه دا د جوامع د کلمو نه. نو محدثین کرام د دې کثرت مناسبت د حدیث شریف سره په خپل ذوق معلوموي چې دا حدیث کلام د رسول الله معلومي. دا دارقطني وایي چې یو علم حدیث یو نور دی چې خدای پاک د محدثینو په زړه کې واچي چې چا ډېر مناسبت او مزاولت وي.
لکه یو صاحب کشف هم در شیخ عبدالعزیز الدباغ یو امی پیرو امیو خو کثرت د ریاضات او مجاهدات سره خدای پاک ته کشف طاقت ورکړ کشف په محسوساتو کې استعمالیږي په جزئیاتو کې او الهام په معانیو کې خدا چې دا ځواني سيزونه دي یقیني نه یو عالم دی احمد ابن مبارک ناغه د شیخ عبدالعزیز الدباغ په مناقبو کې کتاب لیکلی دی الابریز فی مناقب الشیخ عبدالعزیز خدا حجت نه دی په شریعت صوفیاو کلام حجت دی وی زمون شیخ حدیث اسنو ویلی احادیث وی دا سی خدای پاک یو ذوق ورکړو چې حدیث به معلومه نو که چا به صحیح حدیث وی هم به معلومه او که چا به دروغ وی هم به معلومه تلاوت قرآن شریف هم نو ویلی نو که چا به ورته آیات وی چې دا سری د به دا قرآن که چا به حدیث به ورته وی او صحیح به ورته به دا حدیث دی که چا به ضعیف او دروغ ورته وی د به دا دروغ نو چا ورته وی احمد مبارک چې قربان تا خو نه قرآن ویلی دی نه حدیث ویلی دا څنګه معلومه ناغوی چې څو قرآن شریف وی د هغه د خولې نه رڼا وینم لکه رڼا د انوار چې خارج شي د هغه د خولې او چې څو حدیث صحیح وی نو زه د هغه د خولې نه رڼا وینم لکه رڼا د سپومې او چې څوک درو حدیث وی یا ضعیف نو د هغه د خولې نه بدبویي محسوسه وګوره دا خبره حجت نه دی دا ذوقي خبره ده دار چا تقوی حاصل ہے شاہ ولی اللہ سے بھی عالم دے اوی دا کور نبار تتلم داسی میں دا قضا فیصله ملی دل چرا روانا و دا بارنا دا دیره پا شکل نورانی معاوضه زمون پا کور سے چلوش قضا میولی دا چرا روانا چرا علم کور میوکت نزوی میں مرشیو نہ ہم فی واد و نحن فی واد نہ انکار میں کونے نہ انکار میں کونے وہی بنے کان خلقت پاکان خود گمانم فی فمنتدا مرتبنا حاصل نو عمار ابن عاصر دا کلام دا جوامع دا کلمات دا معلومیگی نو دا سے معلومی چی دا حدیث مرفوع دے اگر چې د نسبت نبی کریم ته نه کړي وقال عمار دا ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان درې خبرې دي چې چا ځان کې راوسته نو د ایمان ټول خصال ځان کې راوسته اول الانصاف من نفسك انصاف د خپل ځان نه انصاف سمانا نو دا من ابتدائی دی یا من د تعدیت تبارا دی کہ من ابتدائی کی نمانے دارا الانصاف الناشئ من نفسك دا وقت نفس کا فاعل دے انصاف آغا انصاف چی پا تقاضا دا نفسی کے
دا انصاف ستا د داعیې قلبي نه روزي، د ایمان نفسي نه پیدا کیږي. نفس ته دا وایي چې ایمان انصاف پکار، یعنی د رشوت د وجې نه، د قرابت د وجې نه، د عصبیت د وجې نه. الانصاف الناشئ من نفسک، د خپل طرف انصاف کول، نه د قومیت د وجې نه، نه د محبت د وجې نه، نه د رشوت د وجې نه. نفسک نه مراد نفس مؤمنه دی. هغه نفس مؤمنه تقاضا د ایمان کوي چې انصاف وکړه. زناوره دیم معنا من د تعدیت دپاره دی. دغه وخت کې نفسک مفعول به دی. نو الانصاف من نفسک، انصاف د خپل نفس نه اخیستل د بل لپاره. بل سړی دی په لښته والي، ته ورته وایې راشه ما ووهه، خپل نفس ورته ودرې. بل سړي ته دې کنځل کړي، ته وایې راشه ما تا ته ورور تکلیف رسولی، زه حاضر یم چې سره سره کې. نو خپل نفس پیش کی د انصاف د تقاضا دپاره. نفس کا مفعول به شو. انا انصاف من نفس کا، انصاف د خپل ځان نه اخیستل. انصاف ته عدل وایي. خدای پاک وایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. او خدای پاک وایي کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولو علی انفسکم. شهادت سړی چې کوي د چا خلاف، نو په د غلطۍ دوه باعث وي، د قصدن د دروغ ویلو، یا د خپل رشتې د وجې نه دروغ وایي، یا د دشمنۍ د هغه شخص د وجې نه دروغ وایي. نو خدای دواړو صورتونو ته په دې دواړو آیتونو کې اشاره کوي. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کله چا سره بغض وي نو هغه بغض او دشمني د بې انصافۍ باعث نشي په تاسو. انصاف کوه. او دې دویم کې ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، خپل ځان باندې په خپل رور پلار باندې شهادت کوه. اگر چې ستا ور سره محبت دی او رشته ده، خو ګوره د انصاف مزې د لاس نه لر نه کې. نو انصاف پرېښودل په دوو وختو کې راځي. یا د دشمنۍ د وجې نه قار دی ورته کېږي، یا د رشتې د وجې نه چې پلار او زوی مې دی نو دروغ ورله ووایي. نو خدای وایي نه، په دواړو حالتو کې به انصاف نه پرېږدی، نه به د دشمنۍ د وجې نه پرېږدی. او اگر چې ستا دشمن د خو انصاف وکړي، او نه به د محبت د وجې نه انصاف پرېږدی. دا به نه وایي چې زوی مې دی، زه دروغ به ورله ووایم. سړی والد او ته وایي زما زوی نه دی والد، نه ووایه زوی مې والد دی، خو زه چې څنګه. نو الانصاف من نفسک کې دغه په اشاره ده. هغه انصاف چې ناشي د مقتضا د نفس مؤمن نه، نه د محبت د وجه نه، نه د رشوت د وجه نه، نه د عصبیت د وجه نه، نه د قومیت د وجه نه. ما عربو کې ولیدل چې څوک فارسي وایي اکثر شمالي ته، دوی د مسعود حمایت کوي. هلکه ولې؟ صرف د ژبې په بنیاد. ژبه څه شی دی؟ ژبه خو تعبیر ده، نه د دین بنیاد وکړه چې مسئله حقه ده که باطله ده. که سړی د دین د وجې نه چا حمایت کوي خو ټیک ده، او که صرف د لسان د وجې نه، نو دا الانصاف من نفسک نه دی، دا قومي تعصب دی. نو فارسی باندې زما شاګردان یو شاګرد را دعوت کړو، لارم ناس فارسی باندې دلته نه فارغ مدینه منوره. نو زه غسل خانه ته لاړم، بل ملا ته وایي چې دا
علتا دا سیده زما مخ کسی نشویل وزیر عالم ما تاغوی ما دا زناور دی لکه دخلی لحاظ کاره جبسی دا چې کوڅو شمالي د فارسی باندې دی به د مسعود حمایت کې لکه خو زناور دی روس ورسره مرګره دی هندوستان مرګره دی ایران مرګره دی او جګړه چا سره کوي طلبه علما سره راخي کار دی مو خو خوشحاله یو چې خدای پاک زموږ ډله کامیابه کړي علما عالم هر څنګه چې پښتانه وي غوښه کوسو دي د پیتې نه دی دې فاسقانو فاجرانو سیګریټیانو نسواریانو زناکارو شرابیانو نه خوښ دي ما مخکې هم لیدلي داسې پاسې ږیره به خریل او بدماش شرابي ریشه شپې ته راشه ما سره سبق وی د دورې طالبان پخوا به نفوس وکنه یو طالب راته وي زموږ نفوس راوختل په زور به جبري وي استاد مرا سره د هغه نفوس راوختل ټولې بوتلو نو حمام ته ننسته نو ګیرې راله وخوړلې نفوس پالې کېدل چې سیک نه به ګیره نه خریله او د مسلمان نه به خریله وی چې راووتو یو بل هم نه پېژندل لکه چې ګیره سړي نه وخوری او بس ته پېژنې شپږ کسانو استاد هم راسره مونږ پنځه شاګردان زمونږ نفوس راوخته د چا به نفوس راوخته د هغه په کور به ماتم هلکه هغه مردارم خوښ نو سړی د دین حمایت نو الانصاف من نفسک هغه انصاف چې په تقاضا د نفس مؤمنت کې یا د خپل نفس نه انصاف واله وبذل السلام للعالم او سلام خورول ټول جهان ته باب سره مناسبت په دې لفظ کې باب دې کنه باب افشاء السلام افشاء بذل یو معنا ده بذل معنا نشر اشاعت صرف کول خورول والانفاق من الاختار من الاختار کې درې احتمال دي من پمانا دا عند سره دی والانفاق عند الاقتار اختار فخر ته وي خرچ کول په وخت فخر کې سخاوت کول سخاوت دې ته نه چې ډېر شی ورکې سخاوت دې ته چې څه دی وسې هغه ورکې پیاز دی خو په نیاز دی یا پیاز ورکې د خدای په نام وچاله والانفاق عند الاقتار خرچ کول